نوم دی د نبي ګل زوی یم، زه د ضلع چارسده یم. ما 15 کاله په سرکاري سکول ډیپټي وکړه. مثال یوه په کورسۍ ناستې وي او موږ به ځای جارو کوو، ځکه چې په پرایمري سکول کې د سپیره پاره څوک نه. د انګریز د وختو دا قانون و چې پلار به ریټیر شو نو هغه په ځای به یې زوی غشته. کله چې تنخواګانې زیاتې شوې نو دې ممبرانو په هغه قانون کې ګوتې ووالې. اوس پې زنګ زوی نه دي او دوی پې خپل ټوپک مارلي. موجوده حکومت له پکار دي چې د انګریز پخوانی قانون راوالي، په میز یې کېږدي، د کلاس 4 وبړتۍ په هغې کوي. او که دا ممبران چېرته خپل ټوپک مار بړتي کوي نو دوی د نران شي په علاقه کې د نوي سکول جوړ کړي نو په هغې د خپل ټوپک مار بړتي کړي. ګرځئ به دوی سره ټوپک او تنخوا به د حکومت هلي. او که چېرې داسې نو دا موږ کلاس 4 سره ډېر سخت ظلم او زیاتې دی. موجوده حکومت له پکار دي چې د دې زیاتي مخنیوي وکړي. په دې پاکستان انګریز هم حکومت کړی دی چې د تماکې لیسنس به یې کوو نو ویې به یې د صفحې کاغذات پېښ کا. که صفا به نه وي او داغي به وي نو تماکې لیسنس به یې نه درکوو، ویې به یې پتا داغ دی. او نن سبا د قامي سملې او د صوبایي سملې ممبر ته څوک نه وایي چې د صفحې کاغذات پېښ کا. په اسمبلۍ کې ټول داغي ممبر دي. د زیم خالد چې کلاس 4 پسې علي هغه ریکارډ په عدالت کې د چارسدې پروت دی، وی په دې خبرو کلاس 4 علي. نو ولې دا روس دی، دا اسلامي ملک دی، دوی د کلاس 4 په خپلو عیاشو نه علي او تنخواګانې یې مسې واچي او کلاس 4 دی په خپلو عیاشو نه علي. زه په بل ورځ د کلاډیر دفتر ته لاړم، ما ورته وی چې د ما هغه زوی خو بړتي نه که. ما ته یې وی کاکا ستاسو یې به د قیامت پر ورځ بړتي کېږي. نو ما ورسره په دفتر کې جنګ ولګو چې یا وروره قیامت به یا راځي او یا به نه راځي. نو تاسو به د ما زوی قیامت ته غورځوئ.